والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. دا تفصیل دا اجمال چا بدنامه لگولی او بچا منافق ابی ابن سلول او دا ملگرو بدنامه لگولی وان بی عائشی رضی اللہ عنہ باندینو یرب عذاب دا آخرت یقینا اغا کسان یرمون المحصنات چی بدنامه لگئی پا پاک دامنو زنانو باندی الغافلات سادہ مومنی لعنت کړی شوی دی په دې باندې لعنت دی په دې باندې په دنیا او آخرت کې ولې د بعد عذاب لوي یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم چا چې دې بدنامه کی جبا خو زول دا دارنګ قدمونه اغستی دي بیا وروسته خلک لګیا دي په دغه پاک دامنو زنانو د هغې باره کې خبرې لیکي کتابونه لیکي نو اندامونه دی چې په دې کار کې خوځېدلي دي او حرکت یې کړی او عمل یې کړی دی ګواهي به کوي کله به چې ګواهي کوي په دې باندې ژبې دی او لاسونه دی او پښې دی په څو دغه څه چې دی کړي دي یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق په دغه ورځ به پوره ورکړي الله دوی ته بدله د حقه پوره ویعلمون ان الله هو الحق المبین او بوئیږي چې یقینا الله پاک هو الحق هغه ظاهرونکی د حق دی المبین ښکارا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات دا بل ادب د ذکر کوي مومنانو ته چې مومنان به د خبرو د خبیثو خبرو نه او د خبیثو زنانو ځان ساتي کنه ساتي نه بیا تاسې پلیتئ ځان به ساتئ کېدلی شي او خصال هم کېدلی شي الخبیثات پلیتې زنانا للخبیثین د پاره د پلیتو سړو دي والخبیثون پلیتو خبرو پاک خبری د پاره د پاکو خلقو او پاک خلق د پاره د پاکو خبرو پاک اعمال پلیت اعمال د پاره د پلیتو خلقو پاک اعمال د پاره د پاکو خلقو پلیت خویونه د پاره د پلیتو خلقو او پاک خویونه د پاره د پاکو خلقو والطیبات للطیبین او پاک زنانا د پاکو سړو والطیبون للطیبات او پاک سړي د پاکو زنانو آیات کی اشاره ده چې پاک دامنی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلیل دی د پاک دامنی د بیبیانو د پیغمبر علیه السلام ذکر الله وی والطیبون للطیبات الطیبات للطیبین پاک سړي د پاره د پاکو زنانو دي نو الله خپل پاک پیغمبر ته پاک زنانه ورکړي دي پاک دامنه زنانه ورکړي دي بدکار نه دي ورکړي اولئک مبرؤون مما یقولون اولئک دغه کسان بی عائشہ او صفوان رضی اللہ عنہ برؤون پاک دی دا غسن جدی وائی دید بارا مغفرت دے ورزق کریم و رزق دے عزت من